سالم څوک هغه یو تور غلام دی. سلام بن جبیر چې دی یو قافله تیار کړه دغه نه شام نه او راغی نو قافله کې غلام راغی سامان مامان په مدینه کې خرڅ کو بیا 3 ورځې وشلې ادا غلام داسې ودرول دی دې څوک اخر دی وی یا ایها الناس یا قوم هذا عبد قوي دا مضبوط چې دی غلام دی یجر المخراس قصور دا غوی په شانتي وی راکاږي دومره طاقت ورته اب غلام کې دا صفتی هغه کامیابی لک وی دی وی راکاږي واخلای لکه والناس لا يلتفتون الیه خلق هغه طرف ته ګوري نه دی یو زنانه دغلته تیر شلا سهله نیمو هغه تاجر وا کاروباري وا هغه چې وکړه چې دا غلام خو ولاړ دی او په دې زنانو کې د رحم ماده زیاتی په نسبت نارینه و اعلی قریب ست ولاړی وی غلام هم د خرڅ ته ولاړی دی چا وی د سلام بن جبیر سالم وته جو سلام بن جبیر سکلاړو وی ته دا خرڅای وی خاتون دا ز خرڅوما خړلنې زنانه ته وی زدا خرڅوم په هغه قیمت باندې کم میرا اوسه سلور رضی وشلې مال خرڅ شوی دی خرڅیږي نه او ما منیاسي وخت ځای کیږي هغه واغست چې بوی تو کوړتا او غلام بو ته کله کوړتا هغه نه حذیفه رضی الله تعالی عنہ غم لا اسلام نور اول د مکې نه راغی مدینه ته مدینه کې وته چاوي چې دلته وزانه د تاجر ده کاروباري ده ادیوم کاروباري سره نو دوته پیغام واسطو نو چې پیغام یې ته واسطو نو غیر نکاح پیغام قبول کو نو چې قبول کو دوسه نکاح کده چې د مکې ته راوسترا حذیفه چې کله د زنانه چې د سهله نومې زنانه راوسته نو په زمن کې وسره چې د دغه راغی دا غلام راغی او هغه غسته نو مکه کې د دوستی و د عثمان ذی نورین سره رضی الله تعالی عنہ نغه ته انداسه مخ واړو ولی وی دی ته خلاف شرک حالت کې ما اسلام قبول کړ دے یا عثمان انی لاراک عجبا ما ته تعجب لګي چې تا خنن ما نه مخ واړو وی مخ مې دن دې ما وارو چې ته موسوم په شرک په کفر کې نغه ما ته کلمه وای کنه وی راځه نبی علیہ السلام څخه بوته او اسلام قبول کو چې حذیفه ما چې د غراوړو یعنی هغه اسلام راوړو نو دلته چې د لاړ خځه ته دعوت ورکړو نو خځه مسلمان شون وسره سالم او غلام چې کوم دی شام نه ورسره مسلمان ورځ تیرې د عثمان ذی نورین سره تعلقات هغه ته یا عثمان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په درس قرآن کې د کینوا چې د قرآن عزت کړه سالم ښا هغه بالکل صحیح ده نو په درس قرآن کې چې تیر شو عائشہ صدیقہ ام المؤمنین وی اورد زرا روانه ما او زنانه چې په سر باندې منګي دی ولاره دی ما چې تاسو ولې ولاره وی سالم قرآن لولي وی دا څه आवाज وخا دا څه سوريلي आवाज او خسته आवाज او دا څه قرات دغه چې زنانه به درېدلې